أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدقت يا رب العالمين. آیاتونو کې اوس الله رب العزت هغه خبره ذکر کړې ده کله چې د هغې د بارونو تلاشي شروع شو اوس ډایرکټ خو په بنیامین باندې ورځې نه شو چې تا غلا کړې ده ډایرکټ هغه نه شو ورځې چې تا غلا کړې ده نو اول د نور ورونو د هغې بارونه چې دی چکول شروع او د هغې نه چې دی د هغې وکتل هغې واړو راواړو چې په هغې کې څه نو بس د هغې بیا د بنیامین چې دی د هغه اوښ لره الله وی فبدأ بس دی ابتدا وکړه شروع یې وکړه بعویتهم په سامانونو د دوی باندې تلاشي یې شروع کړه د سامان د دوی قبل وعاء اخیه قبل مخکې وعاء اخیه د سامان د خپل ورور نه د بنیامین سامان پکې ځکه که ډایرکټ په دې باندې ورتله نو بیا پوهېده ثم استخرجها بیا یې راوباسه دغه پیمانې لره یا جام لره من وعاء اخیه د سامان د ورور نه د بنیامین په یې کې پروت نو د هغې نه راووت کذلک هم دکه شان کیدنه منگ چل خایو اللہ رب العزت منگ چل خایو منگ ہیلہ خایو یا منگ ہیلہ اوہدلا لیوسف علیہ السلام نو دا علام پاکی دا نبی دا پا لیوسف دا پارا دا پایدی دا یوسف علیہ السلام ولی ما کانا لیأخوزا نو دی چی ایسار کڑیوی اخاہو دی روح پلارا فی دین الملکی پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی دا هغه په نظام کې خو دې نشي ایسارولای کې خو سزا ووهلو دا بل جرمانه وه دا خو د یعقوب علیه السلام چې کوم شریعت و نو موږ پکې دته چلو ښوده چې داسې به پکې کنټرول کړي د ده په بار کې بیا به چې د هغې شریعت مطابق به فیصله وشي او دې به سر ایسار شي نو فی دین الملک الا ان یشاء الله مگر که وغواړي الله رب العزت نرفع که چېرته اوس د هغه نظام کې لار نه وي خو چې الله څه غوښتنو کېدی شي داسې بس بیا خو به نه بله چاره نه وه نرفع موږ اوچتوو درجات درجو لره من نشاو چا لره چې وغواړي وفوق کل ذي اوس دلته خبره راله الله رب العزت وایي چې اخره کې د بنیامین دا سامان وکتل نو د هغې نه جام راووته چې جام راووته نو دې سره یې خړومبې خبره کړې وه چې بهی فیصله به څنګه وي دې ورته چې چا کې غلا راووته بس به در سره ایسارېږي ځکه دې د شریعت دا مسله وه چې هغه چا به غلا وکړله نو بس هغه بیا د هغه بل خدمتګار شه چې د چا نه به غلا کړی او غلام شانتې به شه نو دې چونکې د ده په بار کې راووتله نو بس دې به ایسارېده دلته الله رب العزت وایي کذلک کیدنا وایي موږ ورته چل وښودلو لیوسف علیه السلام ته یا هیله ورته وښودله نو دې نه دا معلومه شوه چې هیلې په دوه قسمه دي چلونه یو هیله چې ده هغه جایز ده یوه هیله چې ده هغه ناجایز ده یوه هیله جایز ده چې کله چاته پکې نقصان نه وي د دین حکم ختمول نه نو بیا خو جایز ده او که چېرته د دین د حکم دپاره دې څه چل ول جوړ کړي مکر و فریب دې جوړ کړي او د دین حکم بیا خواجې خوا کې یا چاله نقصان ورکړي نو بیا چې دی دغه هیله صحیح نه ده لکه تا سره رور دی په یو کور کې شریک دی او ته د خپله حصه هېڅ پیسه په ده باندې نه خرڅوې
هیڅ پیسه پې نه خرڅوي، په بل کس یو دشمندار کس ګورې او داسې کس ګورې ته وایي چې دې ورور ته مې پې نقصان میلو شي او ته داسې وکړې چې په هغه باندې مثال په طور دا ځمکه خرڅه کړي او د ورور طرف ته یو پټه چې دي ځمکه چې کموي لږه شان حصه پکې پرېږدي دا خرڅه نه کړي. نو دا هم هیله شو، هغه په دا باندې شوبه اوس نه شي کولی، اسلامي قانون کې اوس په دا شوبه نه شي کولی، ځکه چې منځ کې د هغه طرف ته خو ځمکه پاتې ده، هلکه تا پرېښودلې. اوس ستا په ذهن کې دا دي، ستا خو په ذهن کې چې دی نو مکر و فریب دی، تا خو کې لالوتوب کړی دی ځای کې. اوس هغه دغه ځمکه چې دا کال یې ایساره کړه، هر څه ورپسې کال پس هغه ورپسې دا بله پټه اوس اخیستې شي، بیا پرې نه شوبه راځي، اسلام پرې نه راځي اسلامي قانون. یو دا چلول دی، یو داسې چلول دی چې هغه جایز دی، لکه الله رب العزت دلته وفرمایي یا هیله اسقاط وغیره چې کوم جایز طریقه یې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه به که تحفې وړې مختلفې تحفه به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلولو، زکات یې په ځان هم بند کړو، په خپل خاندان باندې. یو پرې راوله صحابي چې دی هغه تحفه راوړه، خیبر ته تلو ده عشر یې راټولو، نو هلته وله خلکو تحفه کې بلا کجورې ورکړي. نو د خیبر کجورې مشهورې دي او په هغې کې بیا قسمونه ډېر زیات وو خیبر کې. داسې تاریخ دی کې الله دې تعالی نصیب کړي چې ووینو. نو بیا داسې کار وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دغه کجورې راوړې، یا جنیب په نوم یا جنیب په نوم وې، چې دغې وله کله راوړې نو دا داسې کجورې وې چې دې کې هډوکي هسې براینا او ډېرې ښکلې مزېدارې کجورې وې ناشنا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د خیبر ټولې کجورې داسې دي؟ وایي نه صاحب ټولې داسې نه دي، وایي دا خو موږ هم 2-3 کیلو کجورې ورکړو نو دا 1 کیلو کجورې پرې واخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا خو سود دی. سوچ کوه، دا خو سود دی چې د یو جنس ته کم اصل شي مرګ هم د اکه جنس پې ته اصیل شیز والې او هغه پې کم والې یا پې ډېر والې دا سود دی. تا سره مثال په طور غنم کمزوري دي، یو من دي او تا دا کمزوري غنم چاله ورکړه، هغه ته چې ما له په مقابله کې 20 سېره چې دی کمزوري غنم راکړي، دا سود دی. تا سره دی خوا غنم دي، اخوا د جوارو په بدله کې دې ورکړه، جنس بدل شي نو بیا کیسه بدله ده. خو چې جنس یو دی نو بیا پکې کمې زیاتې چې د تا 100 روپۍ ورکړې چاله، هغه ته وایي چې 800 راله، نوې راکړه. خلک چې بینکونو کې کمې کیسې کوي دا پیسې چې دا سود دی. د فقه سبا عبارات به موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوه عین الربا، دا عین ربا دی. او سبا وی چې جدي وی نوی او زوړ ردی سواء، دا دواړه برابر دي. مختصر القدوره والا مې هدايه والا مې څومره چې دا بیا شروع دي دا ورپس هغه چې دا دواړه برابر دي. دا فقه قاعده ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هیله پکې څه وښودله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي داسې کار به وکړي چې دا کمزورې کجورې به په پیسو خرڅې کړي او په دغه پیسو باندې بیا چې دې ته دا کجورې واله، نو ستا کجورې مو شوې چې د څو پیسو هغه قابلې وي، هغه پیسې تا له وکړلې او دې خوا پې ته د سود نه هم بچ شوې، د ګناه نه هم بچ شوې. نو دغه شان هیله بیا په دې کې هم جوړېږي. خو موږ یې بیا نه منو، موږ پکې بیا بلا مسلې راوباسو چې نه دی کې که دا چلو شو نو دا به دا ما پکې پرېږده، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسه ختمه کړې ده، نو ته پکې خپل ذهنونه اوس مه جان کوه. کوم جنس چې جنس مثال په طور خټکي دي او ته لږ خټکي ورکې او ډېر پیالې، غنم دی لږ غنم ورکې او ډېر پیالې، یا ډېر ورکې لږ پیالې، چې جنس یو دی نو بیا به سود ته ځي. او که جنس بدل شو نو بیا به لاس په لاس چې کلی بیا به پکې سود نه راځي، که زمانه پکې راځي که بیا ناجایز والې راځي. دا سامان چې کله خبر راشي خوا به بیا مخکې راشي. اوس د جنس تا مسله زده کړه چې کله د جنس یو خوا هم غنم دی او بل خوا هم غنم دی، تا لږ ورکړو او ډېر پیالې، یا ډېر دې ورکړو او لږ پیالې، لکه خلک د تخمونو په دې لاندې کوي یو څه بل څه کوي، نو دا په سود کې راځي. کذالک هم دکه شان کیدنا موږ چلو خلو لیوسف علیه السلام ته ما کان لیأخذ اخاه،
نو دی چې ایرانی ولی وی دی رول لرا پی دین الملکی پا نظام دا بادشاہ کی الا ان یشاء اللہ مگر که اللہ واری نرفعنو منگو چتو درجات درجو لرا من نشاو چاہتا چه وارو وفوق كل ذي علم عليم او دا پاسا دا هر صاحب علم یو علم والی دا پاسا نو چې ته په کوم پیړ کې مروان دی لاړې په کومه شعبه کې مروان دی لاړې دا به نه وی چې ما پکې پیجډي وکړه ما پکې پلانکی سیسته دورا سره زه په دې پن کې زمانه بل ماهر نشته نه داسې مه وایه چې دنیا کې یوازې زه پیدا کړم خدای د سر د پاسه سر داسې مه وایه ستا د پاسه به ولي هغه به د دې نه زیات پوهې د د پاسه به ولي نو الله رب العزت وایي وفوق کل ذي علم علیم د پاسه د هر صاحب علم یو علم والا ګرځولی دی اخره کې داسې وسیله رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا الله ته رسي د الله د پاسه بیا څوک نشته الله واحد لا شریک له قالوا نوين دي يسرق چرته د غلا کړی وي فقد سرقانو بس یقینا غلا کړی وا اخو نور ددو اخو نور له ددو من قبل الوادي ددینا فحسرها يوسف نو پټکړه یوسف علیه السلام دا خبر لرا فی نفسه بخبل زړه ولم يبدها لهم او اظهار ونکوي د هغه قال نوين یوسف علیہ السلام انتم تاسو چې شر ډیر بد یې مکانن دا طبیعت په اعتبار سره والله یقینا الله رب العزت اعلم بوهدی بما بهغ سباندی تصویبون چې تاسو جوړوي نو چې کله غلا راوته نورونه هجون کې وشرمېدل د خلکو مخ کې او وسم شو نو دی ورته وایي چې این یسرق که چرته د غلا کړي دا بنیامین ورته یادي نو فقد سرقا دکه شان یقینا غلا کړي وا خپل له د دې ورور وغم غلا کړي یوسف علیه السلام ورته یادو اوس دې دا پته نو چې نو یوسف علیه السلام سره لګیا نو هغه څه غلا کړي یوسف په داغي په شریعت کې یعقوب علیه السلام شریعت کې دا قانون چې چا سر بسر وته د غلا هغه بیا بسري ساري بیا داسې کار یو وکړه چې دې د ترور سره مور چونکې وفات شوی او د ترور ورسره ډېره زیاته مینه وه هغې نه چې کله یعقوب علیه السلام واپس راوسته دی لږ راښه شوي رالوی شوي نو چې کله یې واپس راوسته د هغې ورسره ډېره زیاته مینه وه هغې داسې وکړه چې د هغې د سپینو هارو هغې ورته د کمیس لاندې وتاړه چې هغې ورته کله وتاړه چې کور ته یې دې بوتم نو واپس ورپسې راغله دا ترور ورپسې راغلی زموږ د سپینو خار روک شوی دی وایي دا یوسف ګورم چېرته ده سره دی نو هغه سره یې هغه رامعلوم کړ یعقوب علیه السلام بیا شریعت هم بس واپس شو نو هغې ته یې اشاره وکړله فاصرها یوسف نو اوس یوسف علیه السلام ته بیا د سرور دا خبره کړې وه چې دا ما ستا د ایسارولو دپاره یو چل ولي کړو نو ده ولم یبدها لهم هغې ورته اظهار ونه که خبره یې غلې وساتله او دا خپل طرف یې جواب هم ونه که ځان یې ورته ونه ښوده نو خودونه ورته ووایي چې تاسو د طبیعت په اعتبار سره ډېر سخت خلک یې ډېر بدتر خلک یې د طبیعت په اعتبار سره قالوا دی ورته وویل یا ایها العزیز ای عزیز مصر بیا وزیر اعظم شروع کړه ان له یقینا د ده دپاره یعنی د دې بنیامین دپاره ابن پلادي شیخا مشر کبیره ډېر یعنی موږ زموږ په اصطلاح کې چې موږ یو بل ته وایو چې دا ډېر بوډا دی نو دکه شان ډېر مشر دی هغه عمر ډېر زیات دی هغه به د ده ته جدایت تاب راونړی شي فخذ نو بس ته ونیسه احدنا یو زموږ نه مکانه په ځای د ده انا یقینا منگا نراک وینو تعالی من المحسنین د نیکوکارونه ته خو باسم کسی سارے کنا دی سارے بل سو خادم کا بل نوکر کا بل غلام کا چې مونږ کې دی لاسو کې څوک وغي هغه ځان سره سار کا ځکه زمون پلان هغه زوی په هغه بدلې طاقت ونه لرلی شي چې دې ته جدا شي نغه ورته سوریا یوسف علیه السلام قال او فرمایل یوسف علیه السلام معاذ الله زبانانی سم په الله سره ان ناخذا چې ونی سم چالارا زب خلق نسم بی گناه بخلق نسم زد اختینا پناه نسم الا مگر من حق چالرا وجدنا متانا چی مندگو منگا متانا سامان خپل عنده دا حقی سرا دا هم دا سرا شریعت حکم دی دستاسو دا سرا مخبل سامان بودی دا غیل وجه منگی سار گریاسی بی سامون سوک نی سارو وچا ظلم زیادی
نکو انا یقینا منگا اذن انا یقینا زبا اذن پدغه وخت کې لظالمون د ظالمانو نشم کچرته بیا څه کیسه سوګیسه بیا خو زه ظالم شم نو صدیق له پوه شو چې بای اوس بلا مینتونه وکړي کتابونه را لیکلي دي چې بلا کله په یو اړخ کله په بل اړخ چې یوسف علیه السلام نه منله نو پوه شو نو سره اذان نشو چې کله اذان نشو نو دا یو ورته یا شومیل یا یهودا ورته وي یا ورته بل وی درې واړو خو یهودا مشهور خبره ده یهودا متعلق ده یهودا ورته وی فلما استيئسوا کله چې دینه امید شو منهم دا یوسف علیه السلام نه خلصو نجیا خلصو ځان لشو نجیا نو دا هغه زاری دا خلق الله ته کوي کنه خودت د مخلوق سره رااله نو د مشورې په حساب سره یا جرګه نجیا جرګه کوون کیا مشوره کوون قال کبیرهم نو دې مشره وي یهودا کاکا وی علم تعلم آیا تاسو نه پوهیږئ ورته چې تاسو دا پته نشته ان اباکم چې یقینا پلار تاسو قد اخذ علیکم یقینا اغسطی وستاسونا موسقا وعدا من الله پنوم دا اللہ تعالی اللہ گواکلو من قبل روان دا دینا ما فرطتم پی یوسفا حقا چی کوتائی کلو تاسو یوسف علیہ السلام متعلق آغیم در نوادا غشتوا او بیا چی کل تاسو دیر آوستنو در تیوی چی علا بمنم چی طول حلاک شد در تیویلو چې ټول هلاک شي بیا صحیح که ټول نه هلاک و صرف بنیامین پکې هلاک شو دې شرم وخوري او د سره کیسه وشي نو دا هلاکت زه نه منم دا نه منم دا درته هغه ویلي اوس به څه کوئ نو ورته وایي دی ورته بیا وایي فلن ابرح الارض بس هرګز زه نه جدا کېږم د مصر د دې ځمکې نه حتی تر دې پورې یأذن لي چې پلار زما چې دی هغه ماته اجازه وکړي ماته ابي پلار زما چې هغه وایي چې راځه ستاسو به کې قصور نشته ستاسو ګناه نشته نو بس زه به بیا راواپس شم او یا بل او یحکم الله یا فیصله وکړي الله رب العزت لي زما متعلق ما له مرګ راولي الله رب العزت وهو خیر الحاکمین او هغه بهترین فیصله کوونکی نو دی ورته بیا ورته طریقه مخوله ورته وایي ارجعوا لاړ شئ الی ابیکم خپل پلار لره فقولوا ورته ووایئ یا ابانا ای پلاره زمونږه ان ابنک یقینا زوی ستا هلته دغه لوبه خو به کېوه که نه ناسکو نو ورته ان ابنک یقین داسې ورته ونه وي چې رور زمونږه ورته وایي زوی ستا سرقه هغه غلا وکړله وما شهدنا او من گواه نه یو وما شهدنا من گواهان نه یو الا مگر بما علمنا په هغه باندې چې موږ مخصوصه کړې ده موږ ولیدله موږ چې په مخامخ څه لیدلي دي موږ د هغې ګواهي صرف ورکوو هغه څه شی دی وما كنا للغیب او نه یو موږ د غیبو لپاره حافظین حفاظت کوونکي په نالیدلو باندې موږ حفاظت کوونکي نه چې اوس دله پکې دا کنډول چې ایښې دی د سره څه لوبه روانه ده ګوره ګناهګارو دونه منصوبې یې جوړولې خو عقیده یې سمه وه عقیده یې سمه ورته وایي چې موږ په علم غیب باندې نه پوهېږو په دې کیسو نه پوهېږو خو په ظاهرا چې کوم کار شوی دی نو د هغه دلته شان کیسه وه چې د هغه په پڼ کې چې دی جام راوړل نو او بیا به ورته ووایي که چېرته دا خبره در سره نه مني که چېرته دا نه مني نو ورته ووایه چې زموږ په خوله د اعتبار نشته واسأل القریة التي راشه د هغه کلي والا نه تپوس وکړه سوال وکړه د هغه کلي والا نه کنا فیها چې موږ وو په هغې کې چې کوم ځای کې زموږ قافله ودرېده اواز یې راته وکړه نو دا خلک راغونډ شو د هغې نه تپوس وکوئ خبره څنګه شوې ده که د هغې نه هم نه کې والعیر التي او د هغه قافلې نه تپوس وکړه اقبلنا فیها چې موږ پکې واپسي وکړله چې واپس رالو نو د هغې نه تپوس وکړه هغې ته هم پته ده د هغې په مخ کې دا ټول هر څه شوي دي وانا لصادقون او یقینا موږ رښتوني دا ټوله خبره ورته وکړله ورته وایي چې ګوره زموږ رول چې دی هغه په غلا وشوه او د ستا د شریعت چې راوړل شوي تا راوړی شریعت دی د هغې مطابق هغه ایثار کړی شو او دا چې دی زموږ د سترګو مخامخ دا پڼ کې دا جام راووته نور د کلي والا ګواهان دي دا قافلې والا هم ګواهان دي که زموږ په خوله د اعتبار نه وي د هغې نه تپوس وکړه یعقوب علیه السلام ورته جواب کې وایي قال وویل ورته یعقوب علیه السلام بل سولت لکم بلکې هسته کړې دي ستاسو دپاره څه ورته بلکې هسته کړې دي ستاسو دپاره یا جوړ کړي دي تاسو انفسکم په زړونو خپلو کې امرا یو کار فصبر جمیل نو بس زما دپاره صبر ښه دی زما دپاره صبر ښه دی نو دا
موږ یې خو وایو خو دا چې بچا تېر شي هغه ته یې پته لګي چې د زمانې پیغمبر او په هغه باندې یو زوی ته چې دی جدا شو د هغه پسې دومره وجاړل 30 سال یا 40 سال علما لیکي د دې ترمنځ روایات راځي دومره وجاړل سبا به راشي چې د سترګو نظر یې نه وابیضت عیناه نو د غم د وجې ډېر زیاته نو یعقوب په هغه باندې راغله او د کور دا ټول عمر د دکه شان جړا کول بیا چې کم بچی باندې به هغه سترګې اخولې هغه هم چې جدا شو نو هغه ورته وایي بس په ما باندې صبر دی عسى الله قریبه ده چې الله رب العزت ان یأتیني راولي ماته بهم دوی لره جمیعا ټول لره دا ټول هغه چونکې د خوب تعبیر یې ایښي هغه خو ذهن کې پراته وه ورته وایي قریبه ده چې دا ټول به ما ته الله رب العزت راولي انه یقینا دغه الله تعالی هو العلیم هغه علم والا دی ګوره ناشکري هم نه کوي وایي الحکیم و حکمت والی دا ټول کارونه چې ما سر کېږي په ما دا غم راغی 30 کاله 40 کاله په ما غم چلیږي نو دې کې به د الله څه حکمت وي سراز به پکې وي بیا به انشاءالله نور سبا وو بچو ورته بیا څه خبرې کړې دي چې هغه یې کوي یوسف علیه السلام وغیره فلما بصر کله استیأسو چې دي ناامیده شو منه د یوسف علیه السلام نه خلصو نجیا نو دي ځان له شو جرګه کوونکي مشوره کوونکي قال کبیرهم نو ویل هغه مشر کاکا د دوی الم تعلموا آیا تاسو ته علم نشته ان اباکم چې یقینا پلار ستاسو قد اخذا یقینا اغسلی وا علیکم تاسو نه یعنی په تاسو باندې یعنی ستاسو نه موثقا بخوادا من الله پنوم د الله تعالی پنوم ذریعہ الله یې گواه کړو من قبل الواندی لدینا ما فرطتم هغه چې تاسو سوګو هغه چې تاسو کوتاهی وکړه بی یوسف باباره د یوسف علیه السلام کی فلن ابرح الارض بس هرگز به زه جدا نشم د دې ځمکې نه حتی تر دې پورې یأذن لی چې حکم وکړي ماته ابي پلار زما او یحکم الله یا فیصله وکړي الله رب العزت دې زما متعلق وهو الله تعالی خیر الحاکمین بهتر د فیصله کوونکو دی ارجعوا واپس شئ الی ابیکم پلار ته نو دی ولې نو واپس دی ورته سترګې نشم درولې پلار سره ارجعوا واپس شئ الی ابیکم پلار خپل ته فقولوا نو پلار ته یا ابانا پلار زمونږه ان ابنک یقینا بچستا سرقه غلا کړی دا وما شهدنا من گواهی نه کوو الا مگر بما په هغه څه باندې علمنا چې موږ ته په علم دی وان كنا یقینا وما كنا او نه یو موږ للغیب د غیب دپاره د نالیدو دپاره حافظین حفاظت کوونکي واسأل القرية التي تپوس کړه د هغه کلیوالو نه كنا فيها چې موږ وو په هغې کې والعیر التي ولها قابلې ولنا اقبلنا فيها چې موږ ورا واپس وکړه چې موږ رالو فيها په هغې کې وانه یقینا موږ لصادقون رښتوني یو قال نو فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې جوړ کړی ستاسو دپاره انفسکم نفسونو ستاسو امرن یو کار یا تاسو جوړ کړی په خپلو منځ کې په خپل زړه کې یو فیصله قال نو فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت بلکې جوړ کړی دی لکم ستاسو دپاره انفسکم نفسونو ستاسو امر یو کار بصبر جمیل بس زما دپاره ښکلی صبر دی عسى الله قریبه ده چې الله رب العزت ان یأتیني راولي ماته بهم دوی لره جمیعا ټولو لره انه یقینا الله تعالی هو العلیم د علم والا دی الحکیم حکمت والا دی